وسلم څنګه بل کس په आवाज وکړ چې بیبي پلار دې وفات شوی دی شهید شوی دی بیا هماغسې جواب ورکړ چې دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک څنګه دریم کس ورته आवाज ورکړ ورته وی رور دې شهید شوی دی مسلسل دا جواب ورکاو چې دا خبرې پرېږدئ دا راته ووایي چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک مې څنګه دی زما د پښتو په یو کلام کې راغلی دي که نه کله چارور او پلار خاوند باندې پروا کوله صرف جړه به یې په غم د مصطفی کوله چې به حضرت حیاتو هر چا به مسکا کوله دا هغه هستی مبارکې وي ورته دا خبرې پرېږدئ ما ته دا ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی صحابه کرام ورته هم هغه جګ جوړ دی هغه صحیح سالم دی وایي نه زما یقین نه راځي چې څو مې په خپلو سترګو د هغه چهره مبارکه لیدلې نه وي نو د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک مخې ته یې راوسته خو چې کله یې خپلې سترګې او نظر په محبوب علیه السلام مبارک ولګېده او د هغه مبارک چهره انور یې ولیده نو د خولې نه دال کلمات راووته چې کل مصیبت بعدک جللو کل مصیبت بعدک جللو اے د الله محبوبا کله چې تاسو مبارک روغ او سالم یې جوړ یې نو باقي ټول مصیبتونه واړه واړه دي لوی مصیبت خو دغه دی چې ما ته خبر راغلی چې محبوب شهید شوی دی د پلار غمم وړوکی دی د خاوند غمم وړوکی دی د رور غمم وړوکی دی تاسو دې الله اسم نه کوي تاسو دې راته الله ژوندي لري دا ابتدا د محبت عقلی ده خو انتهای د محبت طبعی ده شپږم نمبر مثال په دې ورځ د احد د جنگ کې چې کله کفارو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راجمع شو حمله وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک شته دی چې زما دفاع او زما سره په جنت کې اوسېږي او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کندې ته غورځېدلی او دا आवाज به کو الی عباد الله الی عباد الله دا الله بندگانو ما طرف تراشي دا الله بندگانو ما طرف تراشي او چې دا الفاظ د خلی مبارک نه وسته چې څوک شته چې زما دفاع کیو ما سره په جنت کې اوسېږي نو په دې اعلان سره په صحابه کرامو کې یو بل پسې اوه صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله او د محبوب مخې ته ودرېده او د غشو بارانونه شروع دي هغه اوه واړه په غشو ولګېده او اوه واړه شهیدان شو خو محبوب علیه السلام مبارک یې بچ کړ نو ګورئ دا طبعي محبت د کوم محبت مظاهره چې صحابه کرامو کړې ده او امت ته دا تعلیم ورکړی و چې د محبت ابتدا اگر که عقلی او شرعي وي لیکن د هغې انتها طبعي کېدل پکار وي دا د صحابه کرامو هغه محبت و هغه محبت چې ابتدا عقلی و خو لیکن انتها طبعي و په خبره ورسېد دا شپږ مثالونه مې ستاسو په حضور کې پیش اوس په آخره کې د محبت اسباب د محبت اسباب چې دي درې غټ اسباب نور اسباب ډیر دي خو درې غټ اسباب د محبت یو سبب دی جمال دویم سبب دی کمال او دریم سبب دی عطیه ورکړه اوس اول سبب جمال الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د ټولو نه زیات حسن او جمال ورکړی د حضور صلی الله علیه وسلم جمال د شمیل ترمذی نه واضح خو په دې فلسفیانو کې یو فلسفي تیر شوی دی ابو علی سینا ورته وایي ابو علی سینا د حکیم مولوی فلسفي مو
د په سیرت باندې یو کتاب لیکلی او هغه کتاب کې د لیکلي دي چې حسن د اندامونو د تناسب او د اندامونو د اعتدال نوم دی. حسن د اندامونو د تناسب او د اندامونو د اعتدال نوم دی. او د شمائلو نه معلومه شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د ټولو خلقو نه زیات معتدل اعضاء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعضاء مبارک د ټولو خلق په مقابله کې معتدل. لہذا د آدم علیہ السلام نه واخلا تر اوسه پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شان کوم حسین نه دی پیدا شوی. او په خپل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې انا ملیح و اخی یوسف صبیح. د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د خپل جمال صفتونه په داسې الفاظو کې کړي او چې کوم خلکو په خپل سترګو مبارکو باندې لیدلې دي نو هغه د هغه کمال حسن هغه صفتونه په خپل انداز کې بیان کړي دي لکه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې هغه مبارک فرمایي چې واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. او بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې هغه د محبوب علیہ السلام بی بی مبارکه ده او محبوبه بی بی ده او هغه فرمایي چې لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. د نور دنیا د خلقو د پاره نور شته خو زما د پاره نور شته. زما نور چې دی دا د دنیا د نور نه ډېر بهتر دی. او بله دا ده وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمس الناس تطلع بعد فجر. د دنیا د خلقو نور چې دی هغه د سحر نه وروسته راخیږي. وشمسی تطلع بعد العشاء خو زما نور د ماسخوتن نه پس راخیږي. کله چې د دنیا نور پټ شي زما نور راښکاره شي. د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم شان صحابه کرام هم بیان کړی دی. د امت اعلی هستون بیان کړی دی لکه عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری. اور دارنگی امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ کے فرمائی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم. دارنگی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. او اغا مبارک فرمائی چی بس زب نور سوے ما خدا بوے ما چی بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بلدہ اللہ نے رستو بزرگ ہستیوں تیر بلدہ خبر ختم شو. ندارنگی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و دا جمال اغا اوصاف چاچی پا خپل سترگو مبارک لی دلے دے و چاچی پا غائبانہ کی ار وقت دیدارون کلی دی پا اغا عالم مثال کی ناغی اغا دا اعلیٰ درجی اوصاف پا خپل اغا انداز کے بیان کلی دی اللہ دی داغی پا قبرون باندی انوار نازل کی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی مونږ به چې د نبی علیہ السلام سره ناستو او ما به د حضور اسلام چهره انور ته وکاته ما به دا خیال کو چې کأن الشمس تجری فی وجهه گویا کې د اسمان نور را کوشوي د محبوب په مخ مبارک کې ګرځي راګرځي. نو اول سبب جمال د محبت، دویم سبب کمال. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمالات شمار ممکن نه دی مگر د ختم نبوت چې کوم کمال دی دا داسې کمال دی
د کوم د اثراتو نه چې اولین او اخرین ټول په یو وخت کې مستفید شوي دي. ختم نبوت په دې اعتبار سره کمال دی چې الله تعالی انبیاء کرام او اولیاء کرام او د آدم علیه السلام اولاد ته چې څه ورکړي وو هغه یې ورکړي وو، بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د کمالاتو تکمیل وکړو، د کمالاتو تکمیل په د مبارک باندې وکړو. گویا چې الله تعالی وښودل چې څومره کمالات دي هغه ټول ما خپل محبوب علیه السلام له ورکړي. د روحانیاتو تکمیل مې په د مبارک باندې کړی دی. اوس د کوم بل نبی د راتلو امکان نشته، ځکه چې څومره روحانیات او مادیات رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورکړي شوي دي، اوس د ده نه وروسته بل چاته د څه ورکولو امکان نشته. گویا چې د انعاماتو اکراماتو تکمیل په د مبارک باندې شوی دی. د محبت دریم سبب ورکړه د عطیه ده، یعنی جود او سخاوت کول دي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د سخاوت انتها شوی وه. د مؤمنانو مور بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به رمضان مبارک راغی، د رمضان په لومړۍ ورځ شروع کېدو سره نبی علیہ السلام مبارک چې دی کان اجود الخیر من ریح المرسله، د مبارک په سخاوت کې د تیزی هوا نم زیات تیز و، د تیزی هوا نم زیات تیز و. او د مبارک دا تعلیم ورکړو امت ته، خلکو ته، چې یو بانډچي راغلی و هغه ورته وی زما ګډان پکار دي. نو محبوب علیہ السلام یو وادي ډکه د ګډان ولاړ هغه ټول یې ولا ورک دا ټول بوزه. اس کله په مبارک جبه باندې د ورکړې په موجودوالي کې د الله لفظ استعمال کړی نه دی. زما د پښتو یو شعر چې هرگز په خوله کې د الله لفظ محبوبه نه و، هرگز په خوله کې د الله لفظ محبوبه نه و مگر په اشهد ان لا اله الا الله. کله الله لفظ راغلی دی په اشهد ان لا اله الا الله کې راغلی دی، نو په ورکړه کې چاته الله نه دی ویلي چې څه به ورسره به خلکو له الله په نوم باندې ورکول. نو هرگز په خوله کې د الله لفظ محبوبه نه و مگر په اشهد ان لا اله الا الله. او تا په فرش لا اله الا الله سبق خود، تا په فرش لا اله الا الله سبق خود، د عرش نه خدای وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګورئ بل یو مثال د حنین په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام نه علاوه غیر مسلمو ته په زرګونو خان ورک او زمانه په حیرانتیا کې واچولا. نوی مسلمان شو کسانو ته چې هغې ایله مسلمانان شوي یو یو کس ته سلسل اوښان په مال غنیمت کې ورکړي. د سخاوت تاریخ یې جوړ کړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کی جمال په کامل درجه موجودو نو کمال هم پکې په کامل درجه باندې موجودو، او د جمال او د کمال د کامل والی سره سره دارنګ عطیه هم په کامل درجه په محبوب علیہ السلام مبارک کې موجوده وا. نو د مبارک سره محبت ساتل د مبارک ذاتی حق دی. په خبره ورسېدی هم په دې وجه په شرعي طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول په دې حدیث کې کوم چې د ایمان برخه ګرځولې شوې ده دا د مبارک صلی الله علیه وسلم ذاتی حق دی کوم چې په هر یو مسلمان باندې لازم دی. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.